مونږ خو نه غواړو چېرې جنگ وشي، ځکه دواړه اټمي طاقتونه دي، دواړه ملکونه اټمي طاقتونه دي. که خدای ناخواسته دا ملکونه خپلو کې سره واچولی شو نو لوی تباهي به وشي. مونږ نه غواړو، مونږ د امن پیغام ورکو، مونږ د امن आवाज لګو، مونږ د امن درس ورکو. نو هر فرعون او هر نمرود د پاره الله جل جلاله موسی او ابراهیم را پیدا کړي، او حق به ګټي او ان شاء الله حق به غالب راځي. د آیات ساتي مسلمان پرونم زنده‌باد وو، ننم زنده‌باد دی او ان شاء الله سبا هم زنده‌باد وي. اسلام پرونم زنده‌باد وو، ننم زنده‌باد دی، سبا هم زنده‌باد. مسلمان چې کله د جنگ میدان ته ودانګي، زما محترمو که کافر ختم که خو غازی به راشي، او که پکې دا مړ شو خو دا شهید شو. دا سیده که نه ده؟ دغه کافر چې کله زما محترمو د جنگ میدان ته راودانګي، دی خواهش او تمنا دی چې د دې جنگ نه زروغ او صحیح سالم واپس وزم او کور ته خپلې ښځې او بچو له لاړ شم. او مجاهد مسلمان ایمان والا د شهادت په نیت باندې جهاد میدان ته وردانګي، او زما محترمو جام شهادت نوش کی او جنتونو له حور له د الله ملاقات ته ځان ورسوي.